أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ناظرین کرام، لکه څه شانس را وعدې مطابق ارزونه مو کړي وو د رسول الله کوم وصیتونه دي. حضرت ابوذر بزرګوار ته هغه کې دعا وشو. نن دریم وصیت دی. حضرت ابوذر بزرګوار ته یایي: یا ابوذر، ان الله جل ثناؤه لما خلق الارض، کله چې الله رب العالمین د ځمکه پیدا وکړه، وخلق ما فيها من الشجر، والله رب العالمین دغې ځمکې کې ونې پیدا وکړي، لم يكن في الارض شجرة يأتيها ابو بنو آدم، داسې ونه نه وه چې هغه خپله میوه بني آدم ته ویر کړي نه وې. بني آدم به ورته راتلل. الا اصابوا منها منفعة، څوک چې بني آدم نه ورته راغلی، نه هغې ونې نه به هغه ته پیدا رسېده، میوې یا بل څه، یا مثلا څه جولې دپاره، څه شي دپاره. فلم تزل الارض والشجر كذلك، دا ځمکه و دا او څه کومې ځمکې کې ونې وي، دا اندیشان سره ثابتې وي، بني آدم ته به پیدا ورکوله. حتی تتکلم فاجرة بني آدم، هغه وخته پورې څه بدبخت بني آدم یوه خبره وکړله. آدم بالکلمة العظیمه، ډېرې عظیمې کلمې سره یې یوه خبره وکړه. هغه خبره یې څه وکړله چې هغوی دا وویله: اتخذ الله ولدا، الله رب العالمین ځان دپاره اولاد مقرر کړی دی. څه کله یې دا خبره وکړه چې الله دپاره یې اولاد مقرر کو، قالوها، دا خبره یې وکړه: اقشعرت الارض، ځمکه ولړزېده، وذهبت منفعة الاشجار، ونو چې څوره د میوو والا نافعې وي، هغه ټولې ونې مانعې کړلې. نو دې وجې نه دوستان عزیز، زه به داسې عرض درته وکړم، آیه کریمه موجوده ده: ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله رب العالمین صرف و صرف شرک و گناه نه بخښي، نورو گناهانو کې بخشش کولی امید شته ده. والسلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.